مسلې د خدا سي افسران پکې 2 میټر ریډران راکړو نو هغه ما ډیډیکیټ کړو صرف تاسو علاقې موږ لوډ شیډینګ لپاره 2 غنټو لروس موږ د شکریا لنن لاغلو ټول خلک بیلونه بر وخت جمع کوي ان شاء الله دا مسله باندې جرګه مرکه او مشوره د هغه ارزښتونه دي چې د پښتنو په وینه کې شامل دي همدا جرګه چې بېوسو ته غږ ورکوي او مظلومو ته انصاف راولي تیره ورځ د سوات د سنگار فضل الله باچا او د دنګرام افتخار افضل وکیل په مشرۍ کې یو تاریخي جرګه وشوه دا جرګه د بجلۍ د ظالمانه 14 غنټو لوډ شیډینګ خلاف راپاڅېده او زرګونو خلکو ته د امید چراغ بل کړو کم ظلم او دا زموږ سره نه کوي ګوره په کورونو کې مریضانی ماشومانی د شپې ماشوم به جړا شي د دې بجلۍ د لاسه د هر چا نه د سولر چار کیږي نه د هر چا د بیټرۍ چار کیږي نه د هر چا د جنریټر چار کیږي یو ماشوم چې په جړا شي امور غریب هم په تکلیف کې چې کله به سهار کېږي را قدرتي هوا راباندې بهر ته وځو د جرګې په نتیجه کې دغه غټه مسله او د خلکو اواز ته لوړو چارواکو ورسید د وابډا افسرانو سره غونډې وشوې او بالاخره د لوډ شیډینګ چې شپه ورځې خلک کړولي وو صرف 2 غنټو ته راکم شو دا یوازې د یووالي مشورې او جرګې کامیابي وه ستاسو د علاقې د ریډینګ یو ډېره غټه ایشو وه نو موږ فلکور دا اقدامات وکړو چې موږ د بل د درګې ډیویژن نه موږ افسرانو ته خپل افسرانو ته موږ شکایت وکړو ریټن ریکویسټ موږ ولېږه نو موږ له 2 میټر ریډران راکړو نو هغه ما ډیډیکیټ کړو صرف ستاسو علاقې ته نن هم د هغه کامیابي جرګې غړي یو ځل بیا د شکریا ادا کولو لپاره د وابډا دفتر ته لاړل شکریا هم ادا کړه او یو بل عملي قدم یې هم واخیست د بجلۍ د زړو تارونو د بدلون غوښتنه یې وکړه چارواکو مثبت جواب ورکړو خو له خلکو یې دا غوښتنه وکړه چې ستاسو په سیمه کې د بجلۍ زیات بقایجات دي که هر څوک خپل بیل په وخت ورکړي نو دا 2 غنټې لوډ شیډینګ هم ختمېدی شي د جرګې غړو له خلکو غوښتنه وکړه چې چاته د بجلۍ بیلونه بقایه وي باید چې خپل بیلونه په ټایم ادا کړي سره ناست یو او ماشاءالله موږ ورته شکایتونه چې کم کړي نو بر وخت د ټیمونو هم رالیږلي دي کانټیکټ هم ساتلی دی د باچا سره ټایم په ټایم زموږ سره هم کانټیکټ ساتلی نو داسې افسران چونکې وابډا خو داسې دی چې ټول مسلې دي خو داسې افسران پکې چې هغه پکې هم خپل ډیوټي ادا کوي او سوشل ورک هم کوي موږ د شکریا لنن لاغلي وو ټول خلک بیلونه بر وخت جمع کوي ان شاء الله دا مسله باندې او زه به اکسنس ته یو بل ریکوست وکم چې زموږ دا تارونه چې دي هغه پوخانی دي چې دا مین لاینونه چې دي ستاسو زما د خپل خبره واغسته کنه ما دا خبره کوله جی سر چې نیکسټ اقدامات چې کوم دي د ټول فیډرو لپاره بلکې د ډیسټریکټ سوات لپاره هغه زموږ دی د دغه جرګې کیسه دا ښیي چې پښتون که یو شي نو غرونه یې هم لار نشي نیولی دا جرګه یوازې د بجلۍ لپاره نه وه دا د یو شعور لرونکي ټولنې د بیدارۍ نښه وه باید چې موږ ټول د خپلو مسلو د حل لپاره همداسې په یو اواز او اتفاق کار وکړو که جرګه وي همت وي نو هره تیاره په رڼا بدلېدی شي صمد انجم پاسون نیوز سوات